الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سورة البقرة. دي سورة نور نمون مشتري سورة البقرة، سورة فسطاط القرآن أو سنام القرآن، سورة الزهرة. نبی صلی الله علیه وسلم د دې سورت ګڼ فضایل موږ ته راښودلي دي او فرمایلي دي لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. کورونه مقبره مه جوړوئ، کوم کور کې چې سورت بقره لوستل کېږي شیطان ورته نشي داخلېدلی. بل حدیث کې راځي د هر شي دپاره اوچت ځای اوچت کوفی، په قرآن کې هغه سورت بقره ده چې کوم کور کې د شپې ولوستلی شوه نو درې شپې ته شیطان نشي داخلېدلی، د ورځې ولوستلی شوه نو درې ورځې ته شیطان نشي داخلېدلی. لبید ابن ربیعه دا د جاهلیت د زمانې شاعر و، اسلام یې چې راوړو نه به یې شعرونه پرېښودل. عمر رضی الله تعالی په خپل دور خلافت کې دې مطالبه وکړه شعر راته ووایه ای سورت بقره شروع کړه. ولی فاروق ورته ویل زه ته یم شعر راته وایه ته راته قرآن شروع کړو. هغه ته په جواب کې ویله کله چې مې اسلام قبول کړی دی الله راته سورت بقره سورت آل عمران ښودلي دي، ما به یې شعرونه ویل پرېښودلي دي. دا اول صورت دی چې مدینه کې نازل شوی دی، د صورت مطففین نه بعد نازل شوی دی. د دې صورت ربط د مخکې صورت فاتحې سره، دا صورت تفصیل دی د صورت فاتحې. هلته هدایت ذکر شو، اهدنا الصراط المستقیم. دلته بیان دی د هدایت، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. دارنګ هلته رب العالمین ذکرو، دلته تفصیل ربوبیت به وکړي. هلته ایاک نعبدو ذکرو، نو دلته توحید فی العبادت اثبات کوي. خلاصه د دې صورت دا څلور حصې دي پکې، شپږ نوي نمبر آیات پر یوه حصه دا اوله دې کې بیان د توحید کیږي. بیا دې حصه کې څلور بابونه دي، اول باب د شلم آیت پورې درې صفات د الله د کتاب به ذکر شي، بیا پنځه صفتونه د مؤمنانو د هغې بدلې، بیا درې صفات د کافرانو د هغې سزاګانې، بیا پنځلس صفات به د منافقانو ذکر شي او د هغې سزاګانې، ورپسې بیا دوه مثالونه دي. د دې صورت موضوع ده اثبات د توحید الوهیت او توحید ربوبیت. الله رب ومنئ، د الله بندګي کوئ، الله سره بندګۍ کې شریکان مه جوړوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. دا حروف مقطعات دي او دا متشابهات دي. د دې په تفسیر باندې څوک پوهیږي نه، دا هغه الفاظ چې علم یې د الله سره دی. ابواللیث سمرقندي د عمر او د عثمان بن مسعود رضی الله عنهم د دې صحابو نه نقل کړی دی. الحروف المقطعه من المکتوم الذي لا يفسر. حروف مقطعات هغه راز دی پټ چې د دې تفسیر نشي کېدلی. عامر شعبی او سفیان ثوری جماعت د محدثینو فرمایلی دي دا متشابه دی چې علم د الله سره دی ځان لا بس. د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ نقل عجزت العلماء عن ادراکها. علما د دې د ادراک د دې د معلومولو معنا نه چې دی عاجز دي. بعض علما ویلي دي چې دې معنا کېږي خو هغه ظني تفسیر دی، ظني یقیني نه دی چې د هر یو حرف ځان معنا یې کړې ده. بیا چا ویلي چې د صورتونو په اول کې چې راغلي د صورتونو نومونه دي. دویم قول دا چې په هر یو
حرف کې د الله رب العالمین یو نوم ته پکې اشاره وي خو به هر حال معنا حقیقي چاته معلومه نه ده دا د 9 سورتونو یو کم ډېر سورتونو په اول کې راغلي دا حروف او اشاره د اعجاز د قرآن ته قرآن مجید معجز کتاب د مقابله څوک نشي کولی که څوک د مقابلې اراده وکړي نه عاجز کیږي الف لام میم الله پوهېږي په معنا د دې حرفونو زموږ د الله په مراد باندې ایمان دی ذالک الکتاب لا ریب فیه ترغیب قرآن ته ذکر کوي 3 صفاتو سره قرآن 3 صفات به ذکر کوي او دې صفاتونه دي چې باقي نور صفات هغه هم دې ته راګرځي دا مرجع ده ذالک الکتاب دا نازل کړی شوی د لوی مرتبې والا پوره کتاب دی ذالک الکتاب ذالک سره اشاره کی بعید ته نو بعض ویلي چې ذالک په معنا د هذا سره ده یا ذالک سره بعید ته اشاره کی خو کله بعد مکانی او کله بعد رتبی دلته بعد رتبی دی مقصد دا ہے چې دې مرتبه ډېره لرې ده د دې ځای نه تر اسمانه پورې مرتبه لري ځکه ورته په ذالک اشاره وکړه او اشاره د هغه صورتونو آیتونو ته چې مخکې نازل شوي دي او چې نازلېږي به دا پوره کتاب دی الکتاب کې الف لام د پاره د کمال دی فرد کامل د کتاب مراد دی او الکتاب د قرآن د نومونو نه یو نوم هم دی کاف تا او با دا ماده دلالت کې په جمع باندې قرآن مجید سورتونه آیتونه را جمع کړي دي دارنګه قرآن مجید جمع شو په پاڼو کې په پوسټو کې خلکو لیکلو لا ریب فیه نشته شک پدې کې دا دویم صفت دی د قرآن اول صفت پورا کتاب دی دویم صفت بشک کتاب دی دا سلبی صفت دی او مخکې د پاره چې دی علت هم دی دا پورا دی ولې ځکه پورا دی چې په دې کې شک نشته بشک کتاب دی هدى للمتقین هدایت دی د پاره د تقوادارو هدن دا مستعد په معنا د اسم فاعل سره هدایت کوونکی دی هدن للمتقین او هدن حمل مبالغه ذکر کو دې کې مبالغه ډېرې ده هادینه یدفیه هدن نه په دې کې مبالغه ډېره ده او هدن نه کړه راوړی اشاره د تعظیم ته چې ډېر لوی هدایت دی هدایت دی للمتقین لپاره د تقواګارو عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د هدن معنا کې په نور انصر رڼا د تقوادارو امام شافعی وی هدن من الضلالات گمراهی نه راو باسي ځکه هدایت دی سعید ابن جبیر وی تبیان للمتقین پورا وضاحت تقوادارو لرا دا پورا هدایت دی متقین خاص د په هدایت سره ځکه دانه فتح علی قرآن نه فائدہ چې د متقین خلک لري بل دا چې متقین دا شریفان دي کنه د قرآن په هدایت باندې تقوادار ته جوړ شوي دي متقی چاته ویل کی عبدالله بن عباس مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي مراد مؤمنان دي هر مؤمن متقی د شرک نه ځان ساتي عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي هم المؤمنون الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي ابن کثیر دا قول نقل کړی دی دا کسان چې د شرک نه ځان ساتي ما سره شریک نه جوړوي زما اطاعت کې الله فرمایي ابو سلیمان الدارانی وی المتقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب الشهوات متقینا کسان نه چالای د زړه محبت د خواهشات استلای بس الله طرف ته متوجي دا متقین تقوا پکې ده د تقوا معنی ابن قیم سے کړی ده انت عمل بطاعت الله علی نور من الله وترجو ثواب الله د الله اطاعت کې د الله بندگی کې او په رڼا سره کې په دلیل سره کې او د الله د ثواب امید هم ساتي چې الله والا په دې ثواب راکړي
وان تترك معصیت الله علی نور من الله تخاف عقاب الله. ګناه پرېږدې په دلیل سره پرې ثابت شي دا ګناه پرېږدې رڼا در سره وي د الله د عذاب نه یېرېږي. دا رنګې تقوا دې ته ویل کېږي د الله اوامر مني د الله د نواهیو نه ځان ساتي او یېرېږي ته. معالم تنزیل کې لیکلي تقوا دې ته ویل اقتداء بالنبي صلی الله علیه وسلم. د نبی صلی الله علیه وسلم اقتدا کول دا تقوا ده. د رسول الله تابعداري کول دا تقوا ده. دا چې در پکې راغلی نه ته متقي شوې. عمر رضی الله تعالی عنہ د ابی بن کعب نه تپوس وکړو تقوا باره کې. ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ ورته ویل هل اخذت طریقا ذا شوک ازغیداره لار باندې کله تللی یو لارې پای کې ازغي وی او وی څه چل دی کله وی بډې وامه ځان اول غاړم او روان شم همدغه تقوا وایي. ګناهونه به دې مخې ته راځي او ځان به ترې رانغاړې بس تېرېږي به دې ګناه به نه کوي دې د تقوا وایي. ابن المعتز دا خبر راخستلې ده په نظم کې او فرمایه خلد ذنوب صغیرها و کبیرها ذاک تقام واصنع کماشن فوق ارض الشوک یحذر ما یرام لا تحقرن صغیرة ان الجبال من الحصام. واړه او غټ ګناهونه پرېږده دا تقوا ده. داسې کار وکړه کې سړی چې په ازغدار ځمکه باندې روانې مخې ته ولا ازغي ورځي دا د ځان بچ کوي. داسې مه وایي چې دا واړه ګناه ده دا غټ غرونه د وړو وړو کارونه جوړ شوي دي دا واړه واړه غټېږي که نه. الذین یؤمنون بالغیب تعریف کوي د متقینو مخکې والا دا هدایت دی د متقینو دپاره نه دې آیات کې اوس تعریف کوي د متقینو. د متقینو تعریف راوړه ورپسې اشاره شوه چې د تقوا دغه تعریف دا په قرآن حاصلېږي. قرآن دې زده که قرآن باندې عمل کوه نه دغه صفات به ته حاصل شي. الذین کسان متقین یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې. ایمان لغت کې ویل کېږي دا د باب افعال مصدر دی. آمن یؤمن ایمان مجرد د دې راځي امن ضد الخوف. د خوف او د ویرې ضد. به ایمان یوازې تصدیق ته نه ویل کېږي چې بعضې خلک وایي ایمان یوازې تصدیق ته ویل کېږي. دا خبره خطا. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې رد کړی په څلورو وجو. تصدیق به یو ایمان باندې لکه ابو طالب تصدیق یو ایمان نه و. تصدیق مقابل د تکذیب راځي ایمان مقابل د کفر راځي. تصدیق په امور ظاهره او باطني او معنوي ټولو کې استعمالیږي. ایمان یوازې په امور معنویو کې استعمالیږي. د دې وجې نه ایمان او تصدیق دا مرادف الفاظ نه دي بلکې ایمان لغت کې ویل کېږي تصدیق مصحوب بالثقة والامانه. هغه تصدیق دی چې سره ثقه واله او باور ملګری یوازې تصدیق ایمان نه ویل کېږي. او اصطلاح کې ایمان دا مرکب دی درې شیونه تصدیق بالجنان عمل بالارکان اقرار باللسان. د ژبې اقرار دی د زړه تصدیق دی او د اندامونو اعمال دا ټول چې راجمع کړي نه بیا دې ته ایمان وایي. دا په نزد اهل سنت والجماعت باندې حاتم دا تعریف کړی دی. شرح العقیدة الطحاویہ کې دا تعریف دی. اهل سنت والجماعت کتابونه چې ګورئ صحیح اهل سنت والجماعت اهل سنت محضه هغه دا تعریف کړی دی. ایمان لري په غیب باندې. غیب نه مراد چې واحده سورۃ تور کې واحد غیب لري
یعنی ټوله واحد الله مني. یا غیب هغه شی نه چې هغه د دوی نه پټ دي، د الله نه خو نه دي پټ، خو لیکن چې د بندګانو نه پټ دي او الله بیان کړي نه دی مني. ایمان بالغیب دا مهم صفت دی. که ستا عقل یو شی مني او که نه مني، خو چې قرآن بیان کړی، شریعت بیان کړی، نه هغه منه. که تا ایمان بالغیب راوړی دی، الذین یؤمنون بالغیب، اولنی صفت د مؤمنانو قرآن کې دا ذکر دی چې ایمان به لري په غیبو. نبی صلی الله علیه وسلم د ایمان راوړی دی، د غیبو کوم خبرې هغه کړي دي ستا عقل یې نه مني، لکه د قبر حالات، د برزخ، د آخرت حالات، وزن د اعمالو پورې صراط پای باندې تېرېدل، ذهن دې نه مني، خو تا ایمان بالغیب راوړی دی که دا به منې. دا چې نه منې ته به مؤمن هم نه، دا مه وایه چې دا به نه منم او مؤمن به نه یم. تا خو د عقل نه دي منلی، تا خو د شریعت منلی دي که نه. ایمان بالغیب دې راوړی دی. ویقیمون الصلاة، پابندي کې د لمانځه. اول صفت عقیدوي او دا صفت دی عملي، د لمانځه پابندي کوي. اقامت استعمالیږي ذوی الاجسامو کې، یو شی نه یې غدروله، او معنویاتو کې چې استعمال شي نه معنا د یو شي د ارکانو پابندي کوله، د یو شي د کیفیت خیال ساتله. نو اقامت الصلاة نه مراد شرعي منځ دی، د شریعت په طریقه باندې منځ کوي، رکوع سجدې برابر، تلاوت پکې کوي، صحیح خشوع پکې الله ته متوجي، دې ته ویل کېږي اقامت الصلاة. داسې منځ کوي لکه نبي صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دي صلوا کما رأیتمونی اصلي، منځ کوئ لکه څنګه چې ما یې نه زه منځ کوم، زما د مانځه په شانه منځ کوئ. قتاده نه نقلي اقامت الصلاة دا چې په خپل وخت باندې منځ کوي. اول وخت کې سړی منځ کې رکوع د سجدې خیال ساتي، شرایط او ارکانو خیال هم ساتي، دې ته اقامت الصلاة وایي. امام راغب لیکلی دی هر ځای کې چې الله د منځګزارو مدحه کړې ده، هلته چې د لفظ اقامت ذکر کړی دی. والمقیمین الصلاة، اقیموا الصلاة، اقاموا الصلاة، داسې الفاظ راوړي. او ولم یقل المصلین الا فی المنافقین، صرف لفظ مصلین منافقانو باره کې راوړی دی. فویل للمصلین ولا یتون الصلاة الا وهم کسالى، اشاره شو چې ګوره په مانځه کې اقامت مقصد اقامت د نبی صلی الله علیه وسلم په شان منځ کوه، صحیح منځ کوه، صحیح رکوع سجده باندې برابر یم، ټک ټکې منځ باندې نه چې زر زر کې ځان به خلاصې مانځه نه ځان مخ خلاصوه، په مانځه باندې ځان د الله نه خلاص کا چې د الله د عذاب نه بچ شي. نو صحیح منځ کوه د شریعت په طریقه باندې. اقامت الصلاة کې دام داخلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي صفونه برابروي، ځکه د صفونو برابر دا په اقامت الصلاة کې داخل دي. الله واقیم الصلاة نو دې کې دا داخلي چې صفونه برابر کوي، د الله حکم دی. ومما رزقناهم ينفقون، دریم صفت دی مالی، مؤمنان خپل مالونه خرج کوي، او بعضې دا مال نه چې موږ ورکړی دی دوی ته ینفقون خرچ هم کوي. کوم مال الله ورکړی دی نه خرچ کوي، مینې راوړو تبعیض دپاره، ټول مال خو نه خرچ کوي ځکه ټول مال خرچ کول ګران دي. مال انسان د ډېر محبوب دی، نه بعضې حصه خرچ کوي. رزقناهم دا لفظ راوړو دپاره ترغیب چې ما درکړی دی خرچ که زما دپاره، زما په مال کې ما بېرته خوشحاله که. رزاق د الله صفت دی، رزق الله ورکوي. که څوک مالدار دی او ډېر مال هم لري خو الله والا ورکړی دی، الله یې ته اخیستلی هم شي. الله دله مال درکړه نه لږ لږ چې د الله لپاره خرچ کوه چې الله خوشحاله شي. ينفقون خرچ کوي، شرعي طریقې باندې خرچ کوي. انفاق پر معنا دا اخراج المال من الید، د خپل لاس نه مال ایستل بل چا له ورکول. مراد د دې نه چې دی بعضې مفسرین وایي چې زکات یې مفروضه دی، فرضي زکات ورکوي، ځکه دا د مانځه سره یو ځای راغلی دی. مونځ فرض دی، نه دا انفاق هم فرض دی چې هغه زکات دی. دویم قول لا نفقة الرجل علی اهله،
یو سړی په خپل کور او په اهل باندې خرچه کوي دغه مراد ده ځکه دې کې ثواب ډېر دی په خپل کور خرچه کوي نو ثواب په نیت کوه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي دینار انفقته فی سبیل الله و دینار انفقته فی رقبه یو دینار دې د الله په لار کې ورکړه بل باندې یو غلام آزاد کړه بل دې مسکین له ورکړه یو دې په خپل اهل باندې خرچ کړه ډېر اجر په هغه کې دی چې تا په خپل اهل باندې خرچ کړه صحیح حدیث ته امام مسلم ذکر کړی دی یا دا انفاق دا عام دی فرضي نفلي ټول شامل دی الله یې مدح کړې ده ډېر کله ته الله تعالی منځ او انفاق رضا کوي ځکه صلات مونږ چې دا حق دی د الله او د الله بندګي ده انفاق چې دا احسان دی مخلوق سره نو د الله حق ادا کوه د مخلوق حق ادا کوه مخلوق سره ښه کوه تفسیر قرطبي کې یو فایده لیکلې ده درې صفتونه د مؤمنانو دلته ذکر شوي کې فایده دا ده الایمان بالغیب حظ القلب ایمان بالغیب دا د زړه برخه ده اقامت الصلاة حظ البدن د بدن برخه ده ومما رزقناهم ينفقون انفاق دا د مال برخه ده زړه برابر دي اعمال برابر دي مالم په صحیح طریقه خرج کړي والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون نور د صفات د مؤمنانو ذکر کړي مکه چې نازل شهود او نصارا ویلا د درې کار من کې مشته دي په غیب ایمان لرو منځ کوو خرچیم کوو الله ورپسې آیت نازل کړو چې تاسو کې د نور صفات نشته دي والذین کسان یؤمنون چې ایمان لري بما انزل الیک پس چې نازل شوي تا ته وما انزل من قبلک پس چې نازل شوي د مخکې ستانه اگر که دا صفات په دې مخکانو کې ایمان بالغیب کې داخلو خدای دې ویل کې تصریح بما علم ضمنا مخکې شی ضمنا معلومي ده په هغه باندې تصریح وشي د اهتمام لپاره خبره ښه واضحه شي متقین خلق مؤمنان خلق هغه دي چې په ټولو کتابونو په ټوله واحد الله تعالی باندې ایمان لري بما انزل الیک انزل لفظ دلیل دی چې المنزل کلام الله دنیا ته چې کوم کتاب راغلی نازل شوی دا د الله کتاب دی دا د الله کلام دی او دنیا ته کلام لفظي راغلی دا کلام لفظي د الله کلام دی څوک چې کلام لفظي د الله کلام نه دی په باندې دا غلطه ده کلام لفظي دا بدعت د دې اصطلاح دا وروسته پیدا شوی دی المسموع کلام الله المقروء کلام الله المحفوظ فی صدور کلام الله د سلف عقیده دا ده کوم شی چې اورېدل کېږي دا د الله کلام دی کوم چې لوستل کېږي دا الله کلام دی کوم چې په سینو کې حفظ کېږي دا الله کلام دی دا د کلابي او بدعت دی چې ماتوریدي او اشعري ورسره ویده شوي دي په دې کې د قرآن مجید دا خبره خلاف ده چې مقروء مسموع کلام د الله نه دی دا الفاظ حدیث دي موږ یو تلفظ دی یو چې دی ملفوظ دی دا تلفظ د بنده چې دا خو حادث دی خدا کوم شی چې لوستلی دی دا ملفوظ لوستلی شوی شی دا د الله کلام دی دا اورېدلی کېږي حتی اسمع کلام الله یکتبون کتاب الله نه مکتوب دا څه شی چې لیکلی شي دا د الله کلام دی اگر که دا صحیح دا نقشونه دا د سړي دا حدیث دي خدا کوم شی چې لیکلی شوی دا د الله کلام دی او کلام نفسي خو نه مسموع دی نه مکتوب دی بما انزل الیک دا لفظ مستلزم دی ایمان لره په آخري رسول چې په قرآن ایمان لري نه په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لري ځکه دا په هغه راغلی دی وما انزل من قبلک او په هغه څه چې نازل شوي دي مخکې ستا نه په هغې ایمان لري ایمان اجمالي ایمان اجمالي دا معنا چې الله کوم کتابونه را لېږلي دنیا ته ټول حق دي زموږ په ایمان دی او ایمان تفصیلي دا معنا چې موږ د هغې پسې روان یې په هغې باندې عمل کوو
دستور د زندگی ګرځون هغه صرف قرآن دی. قرآن باندې ایمان تفصیلي، په نورو کتابونو باندې ایمان اجمالي چې الله را لېږلي دي او څه مراد چې د الله نه حق دی. وما انزل من قبلک ولا من بعدک ونولا اشاره شو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یې وحی بنده شوی ده، ولې کې امکان د وحی وی د نبی صلی الله علیه وسلم نه بعد پیغمبر راتللی نه داسې به یې ویلی وما انزل من بعدک ونولا. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری پیغمبر دی، دین وروسته بل نبی نه راځي او دا اعلان یې کړی دی چې وروسته به خلک راځي. صحیح حدیث کې راغلی 20 کسان به راځي، 27 دروغجن به دجالان به دعوه به کې د نبوت، خو لیکن زه نبی یم زما نه وروسته بل نبی نه راځي. بعضو احادیثو کې 13 راغلي دي. دا به غر خلک را پیدا کړي چې تسلط به هم لري، ملګري به هم لري. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بعضې خلک را پیدا شو، لکه اسود عنسی یمن کې پیدا شو، مسیلمة الکذاب پیدا شو، خدای نه غلی کړی او د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد ځان راښکاره کړ. څه نور خلکو څه بېرته واپس شو اسلام ته، صحیح اسلام قبول کړو او څه مسلمانانو مړه کړه، جنګونه یې ورسره وکړو. محمد رسول الله آخرنی پیغمبر دی، وروسته د بل پیغمبر نه راځي. دا عقیدوي مسله ده، که څوک دا عقیده لري چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بل پیغمبر راځي، دا اسلام نه خارج دی، کافر دی. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې یقین کوي. الاخره دا د قیامت نوم دی، الدار الاخره کور وروستنی. درې دوړ دي که نه، دار الدنیا، دار البرزخ او دار الاخره. آخرت دا ټول نه وروستنی کور دی، ای باندې یقین کوي. یقینا علم دی چا په دلایلو باندې حاصل شوی او شک یې ځای لکلی. یقین کې معنا د سکون، د آرام، داسې علم حاصل شوی چې بیا خلک یو بل طرف ته التفات نه کوي، بس همدغه بس وي. به دې یقین درله چې دی علم الیقین، عین الیقین او حق الیقین. په دې کې زیادت هم راځي. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه دعا کوله، اللهم زدنا ایمانا و یقینا و فقها. الله زما ایمان هم زیات کړي، یقین هم زیات کړي او فقاهت پوهه هم زیاته کړي. دا صفات شو د مؤمنانو. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. صفات د مؤمنانو ذکر شو، اوس د مؤمنانو دپاره بدله ذکر کوي، د دنیا بدله او د آخرت. او دې ته ویلی کېږي زیری، بشارت. او آیات دا نتیجه ده د مخکې صفاتو. دغه صفات چې چا سره وي، چا کي، نو دا خوشحالیانې الله ورکوي ولا. اولئک دا کسان دا صفتونو والا. اسم اشاره کې اشاره ذات ته سره صفاتونه، کوم صفات چې ذکر شو، یعنی دا خلک چې موصوف وي په دا صفتونو باندې اعلی هدن دی، کلک دی په هدایت باندې. د دې اولنی مصداق په مدینه کې مهاجر او انصارو، نو صحابه دا په هدایت باندې پاخه وکلګو. اعلی کې اشاره ده چې هدایت باندې کلک دي، ځکه اعلی استعلا دپاره چې بروالي دپاره سم په هدایت باندې راکړه د بره شوي دي. سورلي ته هدایت نه جوړه کړې ده، هدایت روان کړي دي، مقصد ته رسوي. ربهم طرفا د رب د دوی نه. دې کې اشاره ده لویوالي د هدایت ته، چې دا هدایت د الله طرف نه دی. د هدایت خبرې هغه چا د الله تعالی طرف نه وي. واولئک هم المفلحون، دا کسان دوی کامیاب دي. اولئک اسم اشاره دوباره راوړه، داسې یې ونه ویله چې اولئک علی هدی من ربهم وهم المفلحون، بلکې واولئک هم المفلحون یې ویله. اشاره شو دا مخکني صفات لکه څنګه چې دا
علت دی لپاره د هدایت دارنګې دا علت دی لپاره د فلاح او د کامیابی مفلحون کامیاب دي فلاح لغت کې ویل کېږي بقا ته او اصطلاح کې مقصد حاصلول او مصیبت نه بچ کېدل قرآن مجید په اصطلاح کې فلاح ویل کېږي جنت د اول حالت نه داخلېدل کامیابی ډېر اسباب ذکر کړي دي قرآن ایمان چې دی سبب دی د کامیابی قد افلح المؤمنون توبه ایستل وتوبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون توبه وباسئ کامیاب بشئ صفائی د خپل نفس ځان پاکوه په توبو سره ځان پاکوه په نیکو اعمالو سره قد افلح من تزکا کامیاب بشئ تقوا ځان کې پیدا کا کامیاب بشئ واتقوا الله لعلکم تفلحون الله نه راو کې چې کامیاب شي د رسول تابعداري کوي فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون حدیث پسې زیاده حدیث تابعداري کوونه کامیاب بشي دې ته ویل کېږي د کامیابۍ اسبابو ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون دا دویمه ډله شروع شو دې صورت کې ذکر کیږي اوله ډله د مؤمنانو ذکر شو دا دویمه ډله د کافرانو مخکې سره ربط تضاد دی کامل مؤمنان پورا خلق کامیاب خلق دا پورا نقصانین خلق ناکام خلق ایمان او کفر سره ضدین دي کنه قرآن مجید کې ربط تضاد ډېر راځي یوه ډله ذکر شي د هغې ضد ډله بله ذکر کېږي دا مستقله ډله ده دې وجه نه حرف عطف رانه وړو او اشاره ده چې دنیا کې ټول انسانان برابر نه دي کې فرق شته دی ګوره کافران او مؤمنان سره برابر نه دي ام نجعل المتقین کالفجار الله متقین د بدعملو په شان ته ګرځوم نه داسې کار نه کوم د آیات کې زورانه کافرانو ته درې صفات او حالات د کافرانو به ذکر کړي ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر کړی دی کو پاسه کې ویل کېږي پټوالي ته یو شی پټولو لکه زمیندار دا تخم راوالی او په خاوره کې پټ کړي د نعمت ناشکرۍ ته کفر ویل کېږي کله ناکله د یو عمل پرېښودلو باندې مطلق د کفر شوی هغې ته کفر حکمي وي هغه کفر نه چې په هغې باندې انسان د اسلام نه خارج شي خو لیکن د زجر د وجې نه یو عمل په پرېښودلو باندې اطلاق د کفر کېږي اقسام د کفر مفسرین لیکلي دي معالم تنزیل کې دلته تقریبا 4 اقسام لیکلي دي یو ته ویل کېږي کفر الانکار کفر انکار دی ته نه الله پیژنه نه اقرار کوي داسې خلک هم دنیا کې شته خو کم دي دویم کفر الجحود کفر جحود دی وایي چې الله په زړه سره پیژني لیکن اقرار نه کوي لکه ابلیس یهود وغیره فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به پیژندې نه کفر یې وکړو دریم کفر العناد کفر عناد دی ته وایي چې الله په زړه پیژني په ژبه اقرار هم کوي لیکن خبره نه مني د الله دین باندې تلل نه کوي لکه ابو طالب په زړه کې الله یې پېژنده په ژبه باندې اقرار هم کوو خو لیکن اعمالو کې اعمال ایمانی نه ایمانی اعمال نه کول ابو طالب دی ویلي ولقد علمت بأن دین محمد من خیر ادیان البریة دینا په دې پوهېږم چې دین محمد رسول الله په ټولو دینونو کې غوره دین دی لولا الملامة او حذار مصبة لوجدتني سمحا بذاك مبینا که دا یې رانه وی چې خلک به ملامته کوي او کنځلې به راته کوي ښه په ډاګ به مې ایمان راوړی وی ملګری شوی به وی دې ته ویلی کېږي کفر العناد څلورم قسم دی کفر النفاق کفر نفاق دې ته وایي اقرار باللسان هم شته اعمال هم کې خو عقیده دې صحیح نه ده عقیده دې هغسې نه ده دا څلور واړه آسان دي د کفر کې چا وکړه نو هغه د دنیا نه په دې باندې لاړ
نو دا به جهنم ته ځي، الله ته ناراضه دی. بېشک هغه کسان چې کفر یې کړی سواء علیهم برابر حال دی په دوی باندې انذرتهم ام لم تنذرهم، که یې راور کې ته دوی دا او که ویې راور نه کې ته دوی لره. انذار ویل کې اعلام مع تخویف، یو چاته چې دی خبرداری ورکړه خو یې پکې یاره ځان بچ که کوردی شي نه. او دلته مراد تاکید دی نه استفهام و. لا یؤمنون ایمان نه راوړي. سوال دا دی دلته الله فرمایي کافران ایمان نه راوړي که خبر انذار ورته کوي که نه کوي. ډېرو کافرانو خو ایمان راوړی دی که نه. جواب دا دلته یو خاص قسم د کافر مراد دی چې عنادي کافران دي، عناد د وجې نه، لکه ابو جهل دارنګې د هغې ډله ملګري هغې ضد او عناد کوي. نو ضد او عناد چې څوک یې هغې ته الله تعالی ایمان نه ورکوي. ایمان لویه سرمایه دار کمالي شی دی، ضدي عنادي سړي ته الله نه ورکوي. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. د لا یمنون دپاره علت بیانوي. اوس ایمان ولې نه راوړي؟ ځکه زړونه خراب شوي دي. ختم الله مهر والی دی الله تعالی علی قلوبهم په زړونو د دوی باندې وعلى سمعهم او په غوږونو د دوی باندې. آیات کې ذکر کیږي عقوبت دنیوي او اخروي د کافرانو. دنیا کې الله تعالی بې عقله کړه، آخرت کې الله تعالی عذاب عظیم ورکوله. الله والا فضلونو باندې مهر و، د الله په خطاباتو نه پوهېږي، دا په آیاتونو کې فکر هم نشي کولی. ختم ویلی کېږي آخر د شي ته، اور کې ویلی کېږي مهر ته ټاپې ته چې په شي باندې ووالی شي. دلته سوال دا دی چې الله والا فضلونو باندې مهر ولګو، په غوږونو باندې په سترګو باندې پردې رالی، ته خو د هدایت نه منع شو، نو بیا ولې الله عذاب ورکوله؟ نو جواب دا دی چې دا مهر دا بدله ده د دوی د کفر. اول دی کفر کړی دی، الله یې خفه کړی دی، نو وروسته پې الله مهر والی دی. دا نه چې دا اول الله تعالی مهر پې والی دی. دا ختم دی په بدل د کفر د دوی کې. بل طبع الله علیها بکفرهم، بلکې مهر والی دی الله تعالی په دوی باندې په سبب د کفر د دوی. د مهر سبب کفر دی د دوی. الله دوی ته قدرت ورکړه په هدایت باندې، د هدایت لارې ورته ښکاره کړې. که دوی مجاهده کړې او نه هدایت ته به الله رسولی وی. د الله قانون دا دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. څوک چې مجاهده کوي نه الله ورته لارې د هدایت ښیي. دې مجاهده ونه کړی کفر اختیار کړه، الله تعالی سزا ورکړه په دنیا کې چې په زړونو یې وله مهر ووهو، او آخرت کې عذاب عظیم دی. دا مهر دا به په حقیقت کې دی، تور داغ پرې راشي دا غټېږي ټول زړه ول راګیر کېږي. والا سمعهم او په غوږونو د دوی باندې په زړونو یې مهر والی شوی دی. د الله د آیتونو نه استدلال نشي کولی، عقل یې کم شو. والا سمعهم په غوږونو د دوی باندې مهر والی شوی دی. که څوک ورته د حق پرست طرف نه استدلال پیش کړي هغه اوریم نه، بلکل زړه مکمل ختم، غوږونه یې بیخي مکمل ختم. والا ابصارهم او په سترګو د دوی باندې غشاوة رشنا پردې دي. په سترګو باندې یې معنی پردې الله ایښي دي، په سترګو وړاندې دي. د حق نه چې څوک دفاع کوي او حق باندې رواني، د هغې درجې د کمال ته هم نه ګوري چې د هغې نه څه شی زده کړه وکړي. ولهم عذاب عظیم، او دوی دپاره د عذاب لوی عذاب عظیم چې عذاب دی د آخرت، دا الله تیار کړی د کافرانو دپاره. ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر. درېیمه ډله ذکر کوي دا کافران دي. هر کله چې دا کافران دي د مخکې یو قسم دی که نه، مخکې ښکاره کافر دا پټ کافر، د دې وجې دلته حرف عطف پرې راوړو ومن الناس. او دا ډېر ناکاره کافران دي، نور قباحتونه هم پکې دي سره د کفر نه. د دې وجې نه د دې ذکر یې په ډېره اوږده طریقه باندې وکړو چې الله پټ خباثات دوی ښکاره کړي. دا ډله د منافقانو درې قسمه د منافقانو دي. یو قسم هغه دی چې زړه کې شک وي، د حق او باطل فرق نشي کولی، دواړه ورته ښه ښکاري، یا تم ښه یا تم ښه وی.
سورۃ انفال کې به راشي 9 نمبر آیت کې دا په مکه کې هم داسې منافقانو خو دا هم کافر دي ځکه یقین قلبي نشته دی که نه ایمان کې یقین قلبي. دویم قسم د منافقانو دی چې زړه کې د حق نه انکاري لیکن په زړه باندې اقرار کې مؤمنانو سره بعضې اعمالو کې هم شریکېږي. کله چې الله تعالی مسلمانان غالب کړل د اسلام د غلبې په وخت کې دا پیدا شو چې نه چې مسلمانان مړه کړي د بدر د واقع نه وروسته داسې منافقان پیدا شو. دا هم کافران دي ځکه عقیده برابره نه ده. دریم قسم د منافقانو هغه دی زړه کې ایمان شته دی په ژبه اقرار هم شته د مسلمانانو سره نیکو اعمالو کې شرکت هم کوي خو بعضې هغه عملونه کوي چا کې معنا د دوکي دا ته علامات النفاق وایي. بیا دې ته منافق عملي وایي دا د اسلام نه خارج نه دی مسلمان دی خو لیکن منافق مسلمان دی عملی منافق دی. نفاق ویل کېږي دی چې خیر ښکاره کوي او شر پټوي. یو قسم اعتقادي چې اولني 2 قسمونه دي د دې حکم دا چې دا به همیشه جهنمي. دویم قسم چې عملي منافق دا مسلمان دی خو لیکن بعضې اعمال یې د دوکې دي منافق ته ویله شوی دی نو ګناهګار مسلمان دی. ومن الناس من یقول بعضې د انسانانو نه څوک دي چې هغه وایي آمنا بالله من ایمان راوړی په الله باندې او بالیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې. هسې دعوې کې سورت نساء کې هم راشي دعوې کې د ایمان الله منو آخرت منو اول او آخر ذکر که مقصد دا چې ټول ایمانیت منو وما هم بمؤمنین او حال دا چې نه دي ایمان والا اگر که دې دعوه کې خو لیکن په حقیقت کې مؤمنان نه دي ځکه په زړه کې تصدیق نشته دی یا ځان په مؤمنانو کې شماري لیکن د الله په نزد مؤمنان نه دي. قتاده نه نقل دی د آیات صفت د منافقانو یعترف بلسانه وینکر بقلبه په ژبه اقرار کې په زړه انکار ویصدق بلسانه ویخالف بعمله په ژبه باندې تصدیق کې په عمل کې مخالفت ویصبح علی حال ویمسی علی غیرها سار کې یو شان ماښام بل شانه سار د یو ملګری ماښام د بل ملګری ویتکفو تکفو السفینه کلما هبط ریح هب ماها کشتۍ په شانه وړي راوړي هوا چې کوم طرف ته پې زیاته شي په دې بل طرف چپه کېږي کږېږي او راکږېږي. د منافق د قول او د عمل منځ کې مخالفت وي پټ او ښکاره کې مخالفت وي مدخل او مخرج جدا جدا وي. حاضري یو قسم یو چې دا نه غایبي وي بل قسم وي. نو آیات کې صفات د منافقانو ذکر شو. ومن الناس بعضې انسانانو نه هغه څوک دی چې هغه یو دعوه کوي چې موږ ایمان راوړی دی په الله باندې په ورځ وروستنۍ باندې وما هم بمؤمنین حال دا چې دا مؤمنان نه دي. یخادعون الله د آیت کې نور صفات د منافقانو ذکر کوي 2 یو دوکهماران دي دوکه کوي دویم بې شعوره خلک دي شعور پکې نشته دی بې شعوره دي. او دلته جواب د سوال او د وهم دی چار کله ایمان پکې نشته نه بیا دعوه ولې کوي امن خو غلي دي کینی که نه. جواب دا چې دا دعوې څه کوي په دې کې مقصد دوکې دي دوکې مؤمنانو ته ځان مؤمنان ښکاره کړي دي لپاره چې څه مال خو به راله راکړي ضرر نه به بچو تکلیف راته ونه رسوي. یخادعون الله دوکه کوي دوی د الله تعالی سره والذین آمنوا کسانو سره چې ایمان یې راوړی دی دوکه کوي د الله سره. خدا کې معنی د پټوالي الله نه څه شی پټ نه دي نو دی څنګه د الله سره دوکه کوي. نو جواب دا چې دی په خپل ګمان کې دا کار کوي ګمان یې دا چې د الله سره دوکه کوو دوکه خو نشي کولی یا الله سره دوکه دا چې د هغې د رسول سره دوکه کوي یخادعون رسول الله نو دا خدا شو د الله سره جرم یې داسې دی لکه د الله سره چې دوکه کوي. سوال دا د مخادعه باب مفاعله ده صدور د فعل غواړي جانبینو نه نو آیا الله خدا کوي جواب
سورۃ نساء کې براشي چې د الله تعالی نوم خداع شته او هو خادعهم او د الله خداع د مخلوق د خداع سره مشابه نه ده هغه معنا به د خداع نه کې چې کومه د مخلوق د ګوره د الله د شان مناسب ده دویم جواب دا باب مفعل ته مغالبه د پاره نه ده بلکې دلته د مبالغه د پاره ده یعنی ډېر دوکې کوي والذین آمنوا چا سره دوکه کوي چې ایمان راوړي مؤمنان ته چې دروغ وایي باندې کې وتا اظهار د ایمان وته کوي وما يخدعون الا انفسهم دوکه نه کوي مگر د خپل ځانونو سره وما يشرون دین پوي دینو پوي پټګي کول د خپل ځان سره انت ځان سره ټکی وکړه ځان خراب کو سوال د آیات داول نه معلومه شې دي دوکه کوي ورسته وي چې وما يخدعون الا انفسهم دوکه نشي کولای جواب دا یو د فعل ظاهر او بل حقیقت دی ظاهر خو دې دوکه شروع کړي لیکن حقیقت کې دوکه نشي کولای یا یو ابتدا د فعل او بل عاقبت ابتدا دا چې دوکه شروع کې خو لیکن سرته نشي رسوله انجام خرابي عاقبت بربادي د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمي او دینی ویډیوز لپاره زموږ پاڼه سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ